د دې علماء قدر وکړئ، د دې علماء څه وکړئ؟ د دې عزت وکړئ. ځکه که زه ته د علماء عزت نه کوو، الله یې عزت کوي. څوک عزت کوي؟ الله تعالی عزت کوي. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان حافظ قرآن جوړ شي، کله یو انسان عالم جوړ شي، الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا پلان کې حافظ سے دا پلان کې مولوی صاحب چې دی لاړ شئ تاسو د ده سیکورټي ګارډ شوئ. الله د عالم سیکورټۍ له فرشتې رالېږي. څوک به رالېږي؟ فرشتې. دا څه نه دا د دواړو جهانو سردار فرمایي. زه دوی عزت نه کوو، د عالم سیکورټۍ له الله فرشتې رالېږي. یو خو فرشتې د هر انسانانو سره کوي، د اعمال چې لیکي دغه فرشتې نه د عالم او د طالب سره سیواګرې فرشتې دي، هغه د ده سره د ده په پروتوکول کې ګرځي. الله ای تاسو ته وایم دا مولانا دا حضرات دا علما چې کله په کوڅه کې تېر شي که نه او ته دې داسې ووایي زما دا خبره ځان ته راده که او دا د دواړو جهانو د سردار حدیث مبارک کې زما وینا نه ده چې کله دا مولوي صاحب درته په کوڅه کې تېر شو نن که نه نو داسې پسې راوګرځه او د شانه ورته ګوره او ګوره ورته وایي زما په ګیټ باندې فرشتې تېرې شوې. نن زما د کلي په کوڅو کې فرشتې ګرځي. د خپل د جومات امام صاحب ته ګوره دې چې رواني دا حدیث سره بیا ځان ته رامخې ته کړه چې د عالم سره فرشتې په پروتوکول کې ګرځي چې دا مولوي صاحب په کوڅه کې رواني دا حدیث ځان ته رامخې ته کړه وایي نن زما د کلي په کوڅو کې فرشتې ګرځي. دا حافظ دا طالب دا مولوي صاحب چې کله در سره په دسترخوان باندې کېناستو پلار ته یې وایم ځان ته دا حدیث رامخې ته کړه وایي نن زما په دسترخوان باندې ما سره فرشتې ناستې دي. د مولوي صاحب او د حافظ صاحب پلار ته وایم نن چې کور ته راشي دا مولوي صاحب په اوږدی دې سر ته یې لږ ودرېږه او ځان ته دا حدیث رامخې ته کړه وایي نن زما د کور په کوټه کې فرشتې د دې مولوي صاحب سره ته ناستې. الله دې علماو ته سپک مه ګوره. که موږ یې قدر نه کړو څوک یې قدر کوي؟ الله یې قدر کوي. حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض. کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الا تاکل لحمه هي ځمکې ته دې حافظ قرآن غوښې ونه خوري. ای ځمکې ستا دې ګېډې ته چې نن کوم انسان درغی دا معمولي انسان نه دی. د الف لام میم د واله تر والناسه پورې د ده په سینه کې زما کلام پروت دی. دا نن چې ستا ګېډې ته کوم انسان درغی دا معمولي انسان نه دی. د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي. الله تاکل لحمه ای ځمکې پورې د ده غوښه ونه. قالت الارض الهي كيف آكل لحمه. ځمکه وایي الله د ده غوښه زه څنګه وخورم وکلامک فی جوفي ستا کلام د هغه په سینه کې پروت دی الله زه د هغه غوښې څنګه وخورم. د علماو د طلباو غوښې ځمکه نه خوري. دا ځنه همدا د دواړو جهانو سردار فرمایي. علما لیکي وایي په کومه مقبره کې چې یو عالم وفات شي یا یو حافظ قرآن پکې دفن شي په کومه مقبره کې چې وي حافظ قرآن دفن شي د دغې مقبرې والو نه په دغې شپه الله عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې چې عالم دفن شو حافظ قرآن دفن شو د تمامې مقبرې والو نه په دغې شپه الله عذاب پورته کوي. نن تاسو ته یو معمولي انسان نه دی راغلی. نن تاسو ته د مقبرې مړو داسې انسان راغلی هغه ځان سره په سینه کې قرآن راوړی. الله د الله په نسبت ډېر لوړ خلک دی. ګورئ قسم په الله د دې خلکو زړونه ګورئ دا رنجیدنه کوي خفه نه کوي. تاسو به دا حدیث ډېر اورېدلی که نه چې یو حافظ قرآن به ځان سره څو تنه جنت ته بیایي؟ 10 تنه او 10 تنه داسې چې په ټولو باندې د جهنم فیصله شي. دا حدیث به تاسو ډېر اورېدلی که نه او د دې حدیث بل اړخ به تاسو نه یې اورېدلی. د دې حدیث بل اړخ درته نن بیانوم. وایي حافظ قرآن به د 10 تنو سفارش کوي خو په دې 10 تنو کې به هغه کس نه وي چې چا حافظ قرآن ته سپک کوي. حافظ قرآن به د 10 کسانو سفارش کوي خو په دې 10
کسانو کې به هغه رور نه وي، په دې لسو کسانو کې به هغه پلار نه وي، په دې لسو کسانو کې به هغه د تر زوی نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کړی ووایي. دا خبره په ذهن کې کېږي. پلار دی ډاکټر زوی ته استاد زوی ته درونې وکتل چې دې ماله پیسې راوړي او حافظ قرآن بچي ته سپک وکتل، دا پلار دی یاد وساتي په دې لس کسانو کې به دی نه. الله د علماو طلبه سپکاوی درنه پرې ونه شي. دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي، دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. قسم په الله زه حیران شوم چې د علماو اخلاص ته وګورم. شاهد قاري صاحب تقریبا 2 میاشتې مخکې ما پسې راغلی وي که نه؟ تاسو خبر یې؟ نه یې خبر. څوک خبر دي؟ دا د علماو قرباني ده که نه ده؟ دا به تاسو هېر کوئ. بله ورځې ما پسې د دیر د تورمن درې نه یو قاري صاحب راغی، ټلیفون وکړ ستا ملاقات ته درځم. چې راغی نو ما ته مولوي صاحب دې له راغلم چې ټایم اخلم. خدای دپاره نو ما ترې په ټلیفون ولې نه وي؟ وي مناسب راته نه ښکارېده چې په ټلیفون مې ته وویل چې هغه پروګرام ته لاړم. یقین په الله او د خلکو ته مې وویل مې یو میاشت ما پسې د دې سره راغلی، صرف دې دپاره د علماو د طلباو قدر وکړئ. او یو خبره درته اخري کوم، خپلې خبرې راټولوم بس دی. یو خبره درته کوم، اشر غوبل کې در سره سات نه شو درکولی، په دې به رانه نه خفه کېږئ. ټیک شو؟ قبرونه درله نه شو کنستدي کې به رانه نه خفه کېږئ. ټیک شو؟ مولا در سره قبر کنستو کې لیک په اشر غوبل کې لیک، په دې کې به رانه نه خفه کېږئ. دې کې سات نه شو درکولی. خو یوه خبره درته کوم، یوه خبره درته کوم، کو چېرته په دین اسلام باندې ګزار کېدو، په ختم نبوت باندې ګزار کېدو، قسم په الله چې دا علما به ګورئ اول په خپله سینه کې وروستو به تا ته دررسي. دا مو در سره وعده کړې ده او دا مو د خولې دعوې صرف نه دي، دا زموږ د اسلافو ثابت کړي.